بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو 134 نمبر درس دی او د اسماء متمکن د اعرابو اخیری درس دی. نن ان شاء الله نهم اعراب دی او 14 نمبر قسم دی. دا د اسماء متمکن د اعرابو 16 قسمونه چې کوم یادېږي دا هغه ان شاء الله نن پوره کیږي. اخیری پکې دی جمع مذکر سالم. د جمع مذکر سالم چې کله دا د یا متکلم طرف ته یا متکلم مضاف الیه شي او دا جمع مذکر ورله مضاف شي نو بیا به د دې اعراب څنګه وي؟ حالت رفعي کې به اعراب څنګه وي؟ حالت نسبي کې به اعراب څنګه وي؟ حالت جري کې به اعراب څنګه وي؟ نو جمع مذکر سالم چې کله یا متکلم د پاره مضاف شي هغه یا متکلم مضاف الیه وي او دا جمع مذکر مضاف وي نو په حالت رفعي کې به اعراب واو تقدیری سره وي. حالت رفعی کې به اعراب واو تقدیری وي. ټیک شو جی؟ اوس هم پې پوهیم ان شاء الله. او په حالت نسبی او جری کې به یا ما قبل مکسور وي یا ساکن به وي او ما قبل به مکسور وي مخکې حرف به باندې به زیر وي کسره به وي. ټیک شو جی؟ نو ګورئ په حالت رفعی کې به واو تقدیری وي هؤلاء مسلمیه. نو ګوره دا په دې مسپویم رأیت مسلمیه مررت بمسلمیه اصل ښکاري په یو شکل کې. نو په حالت رفعي کې اعراب به وي هؤلاء مسلمیه رأیت مسلمیه مررت بمسلمیه. دا مسلمیه اصل کې دی مسلمونه او یا متکلم طرف ته مضاف شو دی یا متکلم طرف ته. نو چې کله دا تسنیه او جمع دا مضاف کیږي نو د دې د تسنیه او د جمع دا نون به ختمیږي دا نون به ختم شي نو دا به څه شي مسلمو او دقه یا به ورسره مضاف الیه شي. نو بیا دلته کې واو او یا دا دوه حرف علت په یو کلمه کې یوځای شو او دا اول حرف علت واو چې دی دا ساکن دی نو دا واو ساکن چې دی که نه دنه به یا ساکن جوړه کړو دا واو به په یا سره بدله شي. ٹھیک شو؟ نو دا به څه شي مسلموی او دقه یا متکلم شوه. دا یا چې ده دا هم د دې واو نه جوړه کړه دا واو هم په یا سره بدل کو. اوس دا یا ساکن چې ده دا ځان نه مخکې زیر غواړي پیش نه مني دا واو نه چې کوم یا جوړه کړه نو دا یا همیشه د ځان نه مخکې زیر غواړي یا ساکن ځان نه مخکې زیر غواړي او پیش نه مني نو دا پیش چې دی دا به زیر شي دا پیش زیر کو. نو دا مسلمی او یا د یا متکلم شو نو دا دوانه یاګانې د یو جنس دي لکه دوه حروف چې د یو جنس وي لکه دوانه حروف چې یو شانتي وي. اوس دا هم یا ده او دا هم یا ده دې ته وایي دا دوانه حروف د یو جنس دي دا دوانه یو شانتي دي. نو اوس په دا دوانه چې دي دی نه به یو جوړ کو مشدد به کو نو دا به څه شي مسلمیه. دا یا مشدد که د دې شد مطلب دا دی چې دا حرف دوه ځل دی. ٹھیک شو؟ نو دا یو ځل یا ساکن دا بل ځل دا یا ده. نو دا اوس دا مسلمونه چې وګڼه هغه چې کله یا متکلم طرف ته مضاف شي نو د مضاف د وجې نه د مسلمونه د جمع دا نون ختم شي نو دا مسلمو او دا یا متکلم مضاف الیه شوه نو مسلمو یا شو. اوس دا دواړه حرف علت په یو کلمه کې راغله او دا اولنی حرف علت چې دی دا ساکن دی نو دا به مونږ په یا سره دا واو به مونږ په یا سره بدل کو نو دا به څه شي مسلموی یا. اوس دا یا ساکن د ځان نه مخکې زیر غواړي پیش نه مني نو هغه پیش چې مسلمو والا میم باندې کم پیش شو هغه هم زیر کو مسلمی او دا یا ساکن شو ورته مسلمی او دا یا متکلم شو مسلمی یا. نو اوس دا دواړه یاګانې یو کړئ د دې نه شدم پې واچو نو مسلمیه شو. نو هؤلاء مسلمیه دا ټول زما مسلمانان دي هؤلاء مسلمیه دا ټول زما مسلمانان دي. رأیت مسلمیه دا اوس حالت نسبی او جری کې ګورئ اوس د حالت رفعی کې چې دی که نه دې کې دا واو تقدیری دی واو تقدیری اعراب واو تقدیری سره دی. واو تقدیری څنګه دی؟ ګوره دا د جمع دغه نون چې ختم شو نو دلته واو پاتې شو دا واو په یا سره بدل کو نو دې کې دا واو دلته کې پټ شو نو دې ته واو تقدیری وای. او دې حالت نسبی کې دغه وي د حالت نسبی او جری کې لفظي وي اعراب لفظي وي نو هغه به څنګه وي جي؟ نو ګورئ حالت مسلمونه چې دی حالت رفعي کې دی حالت نسبي او جري د مسلمونه حالت نسبي او جري چې دی هغه مسلمینه دی مسلمینه دې ته ګورئ تاسو مسلمینه
حالت رفعی کې وي مسلمون او حالت جری کې مسلمین وي نو ګورې دا مسلمین دی. اوس دا مسلمین چې کله یا متکلم طرف ته مضاف شي نو ګورې د دغه هم دغه شان له ترتیب دی مسلمین جمع یا متکلم نو ګوره دا مسلمین هم دا د جمع نون دی دا به ختم شي نو دا به څه پاتې شي مسلمی دا یا پاتې شوه او دا یا متکلم والا شو دغه م ورسره که نو مسلمی یا شو نو دا دواړه یاګانې په یو بل کې دا دواړه یو شي مدغم شي ادغام وشي د دې نو دا به څه شي مسلمیه دقه شان دا مسلمینا دقه مررت بمسلمینا دقه مسلمیه چې دا هم دغه شانته دی نو ګوره ته دا مسلمین دی مسلمینا یا متکلم طرف ته مضاف شو نو اوس په د جمع د مضاف د وجه نه د جمع دا نون ختم شي نو دا به څه شي مسلمی دا یا به پاتې شي دا نون به ختم شي ټیک شو نو دا مسلمی شو مسلمی او جمع یا متکلم نو اوس وګورئ مسلمی او دا یا متکلم شو نو دا اوس دواړه یاګانې به په یو بل کې مدغم شي نو مسلمیه شو ټیک شو جی همدغه ترتیب ته نو ګورئ دلته کې دا یا خو مخکې نه ساکن ده او د دې یا نه مخکې په دې میم باندې خپل زیر دی د واو نم یا نه ده جوړه کړې بلکې دا یا په خپله د مسلمینه دا یا په خپله پاتې شوه مسلمینه دی دې نه چې د جمع دا نون ختم کو نو مسلمی پاتې شو ٹھیک شو نو دا لفظی دی په حالت نسبی کې لفظی دی مسلمیه او حالت جری کې مسلمیه لفظی دی او صرف په حالت رفعی کې مسلمیه چې دا تقدیری دی دې کې واو پټ دی ٹھیک شو واو تقدیری دی نو دا حالت رفعی و نسبی دی دا یو ځل بیا وورو جی د جمع مذکر سالم چې کله یا متکلم د پاره مضاف شي نو په حالت رفعی کې به اعراب و تقدیری سره وي او حالت نسبی او جری کې به اعراب یا ما قبل مکسور وي ٹھیک شو یا ما قبل مکسور سره به اعراب وي لکه یا ساکن به وي ما قبل به زیر وي مخکې حرف باندې به زیر وي او دا حالت رفعی کې به هغه د واو نه به یا جوړه شوي وي هغه واو به پکې تقدیري وي ټیک شوه نو دا خو د دې اعراب شو هؤلاء مسلمیه نو د هؤلاء مسلمیه هؤلاء مبتدا مسلمیه خبر دی مسلمیه عموم حالت رفعی کې دی نو دا په د دې اعراب تقدیري دی رأیت مسلمیه دا حالت نسبی دی مررت بمسلمیه دا حالت جری دی نو حالت نسبی او جری کې اعراب لفظي وي او حالت رفعی کې اعراب تقدیري وي واو تقدیري سره وي ٹھیک شو اوس دا فائدہ وورجی د حالت رفعی دا بیله فائدہ ده او حالت نسبی او جری دا دویمه نمبر فائدہ ده اوله نمبر فائدہ وورجی دا مسلمیه حالت رفعی والا مسلمیه درته یادې حالت رفعی والا مسلمیه په اصل کې مسلمون او په اصل کې سو مسلمون او نو د مسلمون چې کله یا متکلم د پاره مضاف شو دا مسلمون چې کله مضاف شو کنه او یا متکلم مضاف الیه شو نو د جمع نون یې ختم شو د مسلمون را نون ختم شو ٹھیک شو تا ته اوس داسې وایې دا مسلمون تا ته اوس دغه وایې مسلمیه په اصل کې مسلمون و دا مسلمیه په اصل کې دا مسلمون دی ٹھیک شو او دا مسلمون چې کله یا متکلم د پاره مضاف شو دا مضاف شو مسلمون مضاف شو او یا متکلم ورلا مضاف الیه شو ٹھیک شو نو تا ته سوې نو د جمع نون به ختم شي نو دا د مسلمون را نون نه دی دا ختم شو دا څه شو ای مسلمو شو مسلمو پاتې شو ٹھیک شو نو مسلمو یا او دا یا مضاف والا دا مضاف الیه والا را واخله یا متکلم مضاف الیه نو مسلمو یا شو وګوره دا اوس څه شو دا نه څه جوړ شو مسلمو او دا یا متکلم والا دا مسلمو مضاف شو دا یا مضاف الیه شو اوس په دې سره مونږ څه کوو اوس واو او یا دوه حرف علت یو ځای شو ګورئ یو دا واو یو ځای شو او یو دا یا متکلم والا یو ځای شو او اول واو ساکن دی دا اولنی واو ساکن دی نو د مرمیون دا یو قاعده ده ان شاء الله په صرفو کې به ویلي وي او ان شاء الله زمونږ په صرفو کې را روان دي
د مرمیون د قاعدې مطابق واو مو په یا سره بدل کو دا واو نه دی دا چې کوم واو پاتې شو دا نون هم ته ختم کو نو واو پاتې شو اوس دا واو نه دی دا به په یا سره بدل کو نو دا به څه شي مسلمو دی دا به ختم کو دا واو به ختم کو دا به یا کو نو دا به څه شي مسلموی او دا یا متکلم والا به راواخلي مسلموی یا اوس دا یا چې کوم د واو نه یا جوړه کړه که نه دا ساکن ده او د نه مخکې پیش دی او ساکن یا کله هم ځان نه مخکې پیش نه مني هغه چې کوم پیش وي هغه به هم زیر کوي پیش به زیر کوي نو دا مسلموی چې دی که نه دا به مسلمي شي مسلمي دا پیش به زیر کی دا پیش ختم کو زیر کو نو مسلمي او دا یا متکلم شو نو ګوره دا دوانه یاګانې چې دي دا اوس په دا یو یا په دې بل یا کې ادغام وکړو یعنی دا په دې د دوانو نه یو یا جوړه کړه او شه دې پې واچو نو دا به څه شي مسلمیه ټیک شوه نو تا ته دقه وایي نو مسلمو یا چې دی اوس واو او یا دو حرف علت یو ځای شو او اول واو ساکن دی نو د مرمیون د قاعدې مطابق واو مو په یا سره بدل کو دا واو چې دی دا نم یا جوړه کړه دا یا سره بدل کو او یا مو په یا کې ادغام وکړو دا یا په دې بل یا کې مدغم کړه نو مسلمویه شو دلته خو لږ هم اوږد کړی دی خو بیا مو د میم ضمه د یا د مناسبت د وجې نه کسره کړه نو مسلمیه شو ټیک شوه نو دغه مسلمویه چې و هغه بیا مسلمیه شو صحیح شوه نو دا خو د مسلمویه دا د حالت رفعي والا هغه چې کوم مسلمونه دی هغه مضاف کړی و اوس په مسلمینه حالت نسبي و جري والا دویمه نمبر فایده کې دقه دی دا حالت نسبي و جري والا مسلمیه حالت نسبي و جري کې مسلمینه دی دا مسلمیه په حالت نسبي و جري کې مسلمینه دی ځکه چې د جمع مذکر سالم په حالت نسبی او جری کې یا ساکن ما قبل مکسور وي وګورئ مسلمیه نه مسلمونه دا حالت رفعي کې وي مسلمونه حالت رفعي وي حالت نسبی او جری کې چې دی دا مسلمینه وي مسلمینه نو وګورئ دا یا ساکن ما قبل مکسور یا ساکن ما قبل مکسور د دې نون دا نون خو د جمع نون دی د ده نه مخکې چې راکم یا ساکن ده او د دې یا نه مخکې زیر دی نو دغې ته حالت نسبي او جري کې جمع مذکر سالم په حالت نسبي او جري کې یا ساکن ما قبل مکسور وي دا یا ساکن وي او ما قبل مکسور وي دا مکسور دی ځکه اوس په اضافت کې د جمع نون ختم شو نو دا د مسلمین دا نون چې دی د اضافت د وجې ختم شو ښه نو ګورئ دا اوس ګورئ بیا ورته مسلمینه چې دی مسلمینه دا مضاف شو او دا یا متکلم ورنه مضاف الیه شوه نو دا د تثنیه او د جمع نون چې کله د تثنیه یا جمع دا چې مضاف شي نو دا نون ختمیږي د تثنیه نون هم ختمیږي د جمع نون هم ختمیږي نو دا به موږ سره څه پاتې شي دلته د ختمولو نه پس واو په یا سره د بدلولو ضرورت نشته هغه د حالت رفعي کې چې به کوم واو نم یا جوړه کړه که نه هغه په حالت نسبي او جري کې نشته ځکه د حالت نسبي او جري د وجې نه مخکې نه یا موجود ده نو دا مسلمینه مضاف شو او دا یا مضاف الیه شوه نو د مسلمینه دا نون به ختم شي نو دا به څه شي مسلمي به پاتې شي دا نون چې ختم شي نو مسلمي پاتې شو او دا یا د متکلم والا شوه ټیک شوه نو اوس په دا یا په دې یا کې مدغم کې نو مسلمي یا به شي نو ځکه صرف د یا په یا کې ادغام شو نو دا یا او په دې یا کې مدغم شوه نو دا به څه شي مسلمیه دا مسلمیه شو ټیک شو جی نو دا د جمع مذکر سالم اعراب او د اسماء متمکن د اعراب دا چې کوم 16 قسمونه هغه ټول مکمل شو ان شاء الله راتلونکي درس پر اجازه غواړو هذا هو المرام والله اعلم بحقيقة الكلام